السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زنن تاسو ته یو معمولی غونټه د پیدې یو سوزنه خیمه چې هغه تاسو ګورئ ان شاء الله تاسو په جن کې بهترین په کار راشي او تاسو به ډېر پیدې درکې. سیز ډېر معمولی دی خو ان شاء الله پیدې ډېر ځای سی واري د خیر سره. زنن تاسو ته د یو سبزي مخې ته راوړم چې هغه به تاسو ډېر زیات په کار راشي او د هغې ما نن نیمګړې سره اخیستې را چې هغه تاسو په سکرین باندې په نظر باندې راځي چې هغه دا دي او تاسو ته ښکاري نه او زه ان شاء الله ویم د خیر سره په آینده وخت کې به ان شاء الله د خیر دویمه حصه ته ان شاء الله بیا په بورډ باندې راولم او دا غیبت ان شاء الله په بورډ باندې صفا ارسخکاری د خیر سره. خو نه دا وایم چې دا چې کومه سبزی د هغې څومره پیدې لري. نو په سبزو کې د ټول نه اولي سبزي چې کومه ده هغه پیاز دی. اوس په تاسو وایي چې د پیاز څه پیدې لري، خو چونکې د پیاز ډېرې زیاتې پیدې دي، د پیاز پیدې انتهایی ډېرې زیاتې سیوا دي او ډېرې غټې پیدې دي د پیاز. په هغې کې د پیاز اولی پیدا چې کومه ده هغه تاسو ته زه وایم په پیاز کې د ټول نمبر 1 سیز چې کومه هغه ویټامین سی ده او ویټامین سی د انسان لپاره څونه زیات ضروري ده هغه تاسو خپل پته را. پیاز چې خوري نو دا به ویټامین سی دا به پکې برابر او زیات مقدار څومره ضرورت دی دا به هغه ساتي. بل پکې دا پیدا را چې انټي اکسیډینټس او سلفر کمپاونډز چې کومه ده په قوت مدافعت او د دې چې کوم بڑاوالی د هغې د زړه په بیماریو کې دا ډېر زیات مفید دی. یعنی اینٹی ایکسیڈینٹس اور سلفر कंपाउंड्स قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، دل کی صحت کے لیے مفید ہے. مصیبت نه دل کی صحت د زړه صحت لپاره انتهایی دا مفید دي. یعنی اولی چې کوم پیدا ویټامین سی، اینٹی ایکسیډینټس او سلفر कंपाउंड्स دا د قوت مدافعت بڑاوي یعنی زیاتوي به او د دل د زړه د صحت لپاره انتهایی مفید دي. بیا چې کومه ده پیاز خون کو پتلا کرتا ہے. یعنی تاسو وایئ چې پیاز چې کومه ده دا به اینا پتله ساتي. دریم چې کومه ده دا به کولیسټرول کم ساتي. کولیسټرول دا به انتهایی کم ساتي کولیسټرول. دویم باقاعده چې کومه د بیماریانو په دغه سره چې کومه ده بلډ پریشر دا به هم کنټرول ساتي. یعنی بلډ پریشر پیاز چې خوري نو بلډ پریشر به دا انتهایی چې کومه ده دا به کنټرول ساتي او د زړه چې کوم بیماریان دي دا په هغې کې د بچ کېدو چې کومه ډېر غټ کردار ادا کوي. یعنې د زړه چې بیماریانې دي نو د هغې بچاو کې دا پوره کردار ادا کوي. نو دا نن تاسو ته ما وایو چې یو چې دا کومه دی پیاز چې کومه دی ویټامین سی، دویم چې کومه دی اینټي ایکسیډینټس او دویم چې کومه دی سلفر او کمپاوند او دویم چې کومه دی قوت مدافعت به هم چې کومه دا زیات ساتي او د زړه په صحت کې چې کومه بیماریان مفید چې کوم پیاز دي کومه خوینه ده هغه به دا برابر پتله ساتي. کولیسټرول به دا کم ساتي. پیاز چې خوري نو کولیسټرول چې کومه دي دا به انتهایی کم ساتي، نارمل به ساتي او بقایا های بلډ پریشر دا به هم کنټرول ساتي. دا د زړه په بیماریو کې ډېر انتهایی او مضبوط کردار ادا کوي. نو دا د نن ورځې کار شو ان شاء الله او د دې چې خیر سره دویمه کومه بقایي برخه ده نبت ان شاء الله د خیر سره په دویم چپټر کې خیمه که په دې کې څه کمی پیښ شي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې د هغې وینا کولی شئ. ګورو ان شاء الله چې نور څومره سبزیانې د خیر سره د هغې به هم تاسو ان شاء الله پیدې خیمه او ان شاء الله زما او ستاسو به هغه ډېر زیات په کار راشي. زه ګوره په خپله ډېر زیات استعمالوم او په خپله هم استعمالوئ. ګوره خیال کوئ چې دا ګوره صرف د غرمې په ټایم کې خورئ. د ماوستنې دا ګوره انتهایی نقصان ده دی. ماوستنې پیاز بیخي مه خورئ، صرف او صرف دا خورئ
د غرمې په ټیم کې. ابل احتیاط کوي په ټیم کې هم مخره چې مانځه رواني او بیا د خلینو دندړي خل جوړي او بیا د خلک بد ګوري مانځه کې او بیا په مانځه کې چې کومه د سام نشي اغسته او دغه مټیات احتیاط کوي. نو نن دا خو ان شاء الله نن په کاپي باندې شو، خو په آینده وخت به ان شاء الله د خیره سره په بورډ باندې خیمه نو بیا به تاسو د صفا او خپل په نظر راځي. نو کسو نو په کمنټ کې ته وای ان شاء الله بقایه چې څومره سبزیان دي ان شاء الله په یو څه د خیره سره باس کومه چې کم سي څومره ضرورتمند دي او څومره پکار دي. وما علينا الا البلاغ.